أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ولا تنكحوا او تاسو نکاح مکوي ما اچا سرا نکاح آباؤکم چې نکاح کړی وي پلارانو ستاسو من النساء د زنانونا الا مگر ما قد سلفا چې یقینا مخکې تیر شوي دي انه بشک دا کار کان فاحشة دے کار د بی حیاء و مقتن او کار د غصی و ساء سبیلا او بد د لارا. د دې زینا هغه محرمات ذکر کی یعنی هغه زنانا چې سر یو سړی نکاح نشي کولی دیتا محرمات وای چې کومې زنانه سره نکاح کول من دي شرعا نایت محرم وی حرام کړی شوی. د دریو آیاتونو کې به ردی ذکر کیږي ورپسې آیات کې به د زیاتو زنانو ذکر وشي چې د سر به نکاح نه کوي او د آیت مبارکه کې یو خاص بیبي هغه ناسکه مور ده سوتیلی ما چې ورته وایي د خپل پلار منکوحه یو سړی پلار دی هغه یو ښځې سره نکاح وکړو او دا پلار یې مړ شو یا د ول بیا طلاق ورکړو د زوی دپاره دا جایز نه دی چې دا ښځې سره نکاح وکړي او یا د نکاح تعلق ورسره قایم کړي. قرآن کریم ډېر سخت رد کړی په دې خبره چې دا کار څوکي نو د درې غلط کارونه وکړو. یو د بے حیاي کار یې وکړو دا په معاشره کې په عرف کې خلک دا د بے حیاي کار ګڼي لکه چې یو زنانه ستا د مور په حیثیت باندې ستا کور کې پاتې شوې ده ستا د پلار بیبي ستا مور ده د مور په حیثیت ورته تا کتلی دي او تا ورته امی جان ویلی دي او ته اوس په نکاح کې راولې دا څونه د بے حیاي خبره ده. دویم دا چې الله جل شانه ته په داسې خبرو باندې بیا غصه او غضب ورځي نو دا د الله تعالی د ډېرې غټې ناراضګۍ د غضب او د غصې یو کار دی. او دریم دا چې دا لاره چا اختیار کړه دا ډېر ناکاره لاره دی اختیار کړه غلطه لاره اختیار کړه. په دنیا په تاریخ کې چرتم دا نکاح حلال شوی نه دی. یو سړی خپل ناسکه مور سره سوتیلی مور سره نکاح وکړي دا په یو شریعت کې ردی اجازت نه ملو شوی. د آدم علیه السلام د زمانې نه د نبی علیه السلام تر زمانې پورې په یو شریعت کې یو پیغمبر د دې اجازت نه ورکړي. یعنی دا دومره د بے حیاي او غلط او ناجایز کار دی. حالانکه بعد نکاحونه چې ونه دا په یو زمانه کې په یو شریعت کې حلالو لکه خپل خور سره نکاح کولو دغه په شریعت کې منع دي لیکن د آدم علیه السلام په شریعت کې د دې اجازت وو. وایي کې بداو چې خپل سکه خور سره به د نکاح نشه کولی کم الک او جنې و چې یو ځای پیدا شو نو دی خپلو کې نکاح نشه کولی لیکن بل کال او بل پیره کې چې بکم الک او جنې پیدا شو ناغم د آدم علیه السلام او د بیبي حوا اولادو لیکن هغې به یو بل سره د مخکني کال والا سره نکاح بیا کولی شو. دارنګې دوه خویندې په نکاح کې جمع کولو یعنی یو سړی په یو ټایم کې دوه خویندې په نکاح کې راولي نو دا د یعقوب علیه السلام او د اسحاق علیه السلام په شریعت کې د دې اجازت و لیکن زمونږ په شریعت کې دا خبره منع ده. خو دا خبره چې یو سړی د خپل مور سره نکاح وکړي نو سکه مور خو بالکل نه خو لیکن ناسکه مور شوای سره نکاح چته حلال شوی نه دی. او جاهلیت کې خلکو بدا سکولو جاهلیت کې دا دوه خبرې به خلکو کولې
یو دا چې یو سړی به 2 خویندې په نکاح کې ساتلې، سکه 2 خویندې، او دویم دا چې یو سړی به مړ شو، دغه به بیبي پاتې شوه، د دې سړی مشري زوی به په دغه ښځه باندې څادر واچو، نو د هغې په مال به هم قبضه وکړه، په میراث به هم قبضه وکړه، مال به ولم نه ورکو. خو بعد یو پکې داسې مو چې هغې به ورسره بیا نکاح وکړو په خپله، نو ټیک تر ده سکه مور نه وه، دې ته نه پیدا، لیکن هغه د ده پلار منکوحه وه، دا په نکاح کې پاتې شوې وه، نو ده به ورسره نکاح وکړو. قرآن کریم د دې نه منع وکړه او ډېر سخت انداز کې منع وکړه. قرآن کریم دونه سخت انداز اختیار کړی دی چې دا خبرې ځان نه مستقل آیات کې ذکر کړه، ورنه محرمات ورپسې آیات کې بیانېږي. وروستو آیت کې به راشي انشاءالله چې تاسو خپلې لور سره نکاح نشئ کولی، خور سره نکاح نشئ کولی، میندو سره نکاح نشئ کولی، دارنګې تروریانو سره، ماسیګانو سره. نو محرمات خو هلته ذکر کی، خو دا خبره د دې د اهمیت دپاره او د زجر دپاره چې دا ګورې معمولي او هلکه مه ګڼئ، دا ځان له مستقل آیت کې د دې ذکر وکړو چې ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، ولا تنکحوا تاسو نکاح مکوئ. مخاطب ټول انسانان دي، دا نه چې سره مؤمنان به دا کار نه کوي، ایمان والا نه، هر انسان چې دی، اس یو انسان به هم دا کار نه کوي، مسلمان خو بس هم دا کار نه کوي. ولا تنکحوا تاسو نکاح مکوئ. قرآن کریم دا ونه چې یا ایها الذین آمنو لا تنکحوا، داسې ونه وی، لکه دا حکم چرې دا هر انسان ترې هر مذهب والا ته دی، په یو مذهب کې هم د دې اجازت نشته دی، عقل سلیم چې دی هغه د اجازت نه ورکي. ولا تنکحوا، ها یو انسان شیطانی ذهن والا دی او شیطان صفت دی، نو چې د شیطان هو کار د بې حیایي دی، خو داسې کارونه کوي نو هغه به داسې وکړي، ورنه یو انسان به داسې ونه کړي. ولا تنکحوا، او تاسو نکاح مکوئ، ما آچا سره نکح آباؤکم، چې نکاح کړی وي پلارانو ستاسو، چې چا سره ستاسو پلارانو نکاح کړی دی، من النساء د زنانو نه. آبا یې وي که ستا خپل پلار سره نکاح کړی دی، که ستا نیکو، که د پلار د طرف نه، که د مور د طرف نه، نو هغه ستا د پلار منکوحه شوه، د هغه بیبي ده، نو ستا مور شوه، د مور په حیثیت کې شوه، نو ته به ورسره اوس نکاح نه کوې. آباؤکم دا لفظ چې دی نو دا نکته او پر نکته او چې بره څونه دي هغه ټولو ته شامل دی. آباؤکم پلارانو ستاسو، من النساء د زنانو نه. که چېرې پلار ورسره صرف نکاح وکړو، حالانکې د هغې رخصتي هم لا نه ده شوې، فرض کا لا کور ته هم نه ده راوستې، دا پلار یې ورسره لا میلاو شوی هم نه، صرف عقد د نکاح شوی دی. نو که دا پلار یې مړ شو یا ده ورله طلاق ورکړو، نو دغه ښځه چې دا د ده په دې اولاد باندې د همیشه همیشه لپاره حرامه شوه. دا نه چې کله هغه رخصتي وشي او مثال دی ورسره تعلق قایم کړي نو ګنې بیا به نکاح حرامېږي، نه، دا نفس عقد چې د نکاح کولو، بس په دې سره هغه بیبي چې دا د دې سړي مور شوه او د ورسره نکاح همیشه لپاره حرام دی. دارنګې الټم واخلئ، د یو سړي زوی دی، هغه هم دغه شانتې یو ښځې سره نکاح وکړو، نو دا د الګ پلار د انګور شوه، نو د پلار دپاره چې د دې جینۍ سخر جوړېږي، هغه دپاره هم دا جینۍ چې کوم دی نو همیشه همیشه لپاره حرامه شوه، عادي سره اوس نکاح نشي کولی. یعنې دا خبره د جانبینو نه ده. خو آیت ذکر د پلارانو کې چې د پلار منکوحې سره به تاسو نکاح نه کوئ. نکاح چې دی که نه، نکاح دا لفظ دا په 2 معنو استعمالیږي. یو معنا دا 2 څیزونه یو ځای کولو، عقد چې ورته ویل کېږي، عقد. نکاح یو عقد دی، نو که صرف نکاح یې ورسره کړی دی، نو خو چې نکاح صحیح وي نو دا زوی چې دی د هغې سره نکاح نشي کولی. که نکاح فاسد دی، یعنې صحیح نکاح نه دی شوی، فاسد نکاح دی، نو بیا د هغې دپاره شرط دا دی چې صرف په نکاح فاسد سره دغه ښځه
نه حرامېږي د دې زوی دپاره. که چېرې بیا تعلق قایم شو، د تعلق قایمېدو نه بعد چې دی نو اوس دا زوی چېرې دغه مور سره نکاح اوس نشي کولی. او نکاح چېرې دا د عقد نه علاوه په بله معنا هم راځي، په یو ځای کېدو په معنا باندې هم راځي. نو بیا مسله دا ده که فرق یو سړی دی او هغه یو زنانه سره ناجایزه تعلقات قایم کړي دي، نکاح یې ورسره نه دی کړی لیکن ناجایزه تعلق قایم شوی دی، چای ته مونږ زنا وایو، نو دغه ښځه چې ده دې سره هم د دې سړي اولاد اوس نکاح نشي کولی. اگر چې نکاح نه دی شوی، زنا قایمه شوې ده، لیکن بیا هم چېرې د ده اولاد دپاره دغه ښځه چې ده هغې سره نکاح جایز نه دی. دا سړی ورسره په خپله نکاح کولی شي چا سره تعلق غلط قایم کړی دی، لیکن دغه اولاد چې دی زوی یا نوسي هغه ورسره نکاح نشي کولی. ما نکح آباؤکم من النساء، هغه چې نکاح کړی دی پلارانو ستاسو من النساء د زنانو نه. آیت مبارکه اصل کې روح المانی لیکي کان فاحشتن، دا دې کار د بې حیایۍ، فاحشه د بې حیایۍ کار ته وي. نو فاحشتن کې دا تنین دپاره تفخیم دی، وی دا ډېر لوی د بې حیایۍ کار دی، یعنی عقل او عرف هم دې ته بې حیایۍ کار وي، ځکه چې دا ستا مور پاتې شوې ده، ستا د پلار منکوحه ده، د دې یو ادب او احترام دی. ومقتن، مقتن نفرت ته وي، غصې ته وي، غضب ته وي. ومقتن او شریعت هم دې ته د غصې کار وایي، یعنی الله ته په دې باندې غصه ورځي او الله دې نه نفرت کوي. دا مقتن په معنا د ممقوتن سره، په جاهلیت کې به دې نکاح ته نکاح مقت ویل کېدو چې چا به داسې وکړو، او د دې نه به چې کوم اولاد پیدا شو نو هغه ته به مقتی ویل کېدو، مقتیونو. وساء سبیلا، او ساء او بده ده سبیلا د جهت د لارې نه، یعنی دا لاره چې چا اختیار کړه دا ډېر ناکاره لارې اختیار کړه، دا دې سړي کې ډېر ناکاره عادت دی د ده، ځکه د دا کار اختیار کړه. نورې بیبیانې الله تعالی لږې پیدا کړي د انسان دپاره، هغې سره دې نکاح وکړي چې پاتې شو دا بیبي له. وساء او بده ده سبیلا د جهت د لارې نه، دا لارې اختیارول دا ډېر غټ مفاسدو دروازه کلا وهل دي. او تاسو نکاح مه کوئ هغه چا سره چې نکاح کړي پلارانو ستاسو د زنانو نه، مګر هغه چې یقینا تېرې شوي دي، بېشکه دا کار چې دی د بې حیایۍ کار، و مقتن او د غصې کار، او ناکاره د لاره